بسم الله الرحمن الرحیم. زیم اجازه حسین ستاسو کوربه د ایم پی نیوز نوی پروګرام ولسی خبرې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن زموږ د پروګرام موضوع چې دی هغه زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري او هغه موضوع دی تعلیم. د تعلیم د اهمیت اندازه موږ د دې نه لګي چې کله په جنگ بدر کې د مسلمانانو په غیر کې او یا کافران راغلي او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم یو کافر لس مسلمانانو ته تعلیم ورکو نو هغه ته به ازادي ورکړي شي. نو د دې خبرې نه موږ دا اندازه لګي چې د دینی تعلیم سره سره دنیوي تعلیم هم ډېر ضروري دی. د نننی موضوع باندې بحث کولو لپاره زموږ سره نن په سټوډیو کې دوه درانه مېلمانه ناست دي چې هغوی به زموږ سره په دې باندې بحث کوي. او زموږ اولنی درون مېلمه چې هغوی بنیادي طور د هغوی تعلق د صحت د شعبې سره دی او هغوی یو سماجي شخصیت هم دی او یو سوچ او فکر لرونکی انسان دی. زموږ مشر هم دی، زموږ ملګری هم دی، جناب شجاع ملک خان جي چې تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني. زموږ دویم مېلمه چې نن زموږ سره په سټوډیو کې دی هغه د نوجوان نسل نمایندګي کوي، سوشل ورکر هم دی او په زړه کې د خدمت جذبه لري او نن سبا د تعلیم په شعبه کې ډېرې هلې ځلې کوي. او جناب عادلزیب خان موږ تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایو. پروګرام باقاعده آغاز کوو. خان جي زما ستاسو نه دا پوښتنه د تعلیم په حواله سره چې ستاسو په سټوډنټ لایف کې تاسو ته به یاد چې یو لفظ به استعمالېدو تعلیم او تربیت. نو موږ نن په دې دور کې دا محسوسه کړې ده چې دا تربیت ټکی چې دی دا تقریبا غایب شوی دی. زما پوښتنه اصل کې دا ده چې د تعلیم مقصد صرف ډیګري حاصلول دي که نه په دې کې د تربیت څومره اهمیت دی؟ په دې باندې لږ رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې د ایم پی سټوډیو والا د مظفر شاه او ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته دعوت راکړو د خپلو خیالاتو د اظهار د کولو لپاره. د تعلیم او تربیت دا دواړه د یو بل سره تړلي څیزونه دي. کله چې د یو سړي ښه تعلیم وي د هغه سره ښه تربیت وي، چې د یو سړي تربیت ښه وي د هغه سره ښه تعلیم وي، او چې ښه تعلیم وي ښه تربیت وي، لازم ملزوم دي. خو زه به بیا زه به هر ځای کې دا خبره کوم چې د یو بچي دپاره د هغه دوه څیزونه دي د هغه په ژوند کې چې ډېر اهمیت لري. یو پلار دی، یو مور ده. د پلار بنیادي ذمهواري کفالت دی او د مور بنیادي ذمهواري چې ده هغه تربیت دی. کله چې یوه مور تکړه یوه مور قابله یوه مور د خپلو بچو سره مخلصه وي نو هغه د بچو په صحیح طریقه تربیت کوي. او دا خبره هم ده چې بچي د مور نه زیات نه یېرېږي، د پلار نه زیات یېرېږي، د مور نه زیات نه یېرېږي. خو کومه مور چې ښه مور وي نو هغه د بچو ټولې کوتاهیانې غلطیانې یا د حد نه بهر شرارتونه هغه پلار ته به ګوته کوي او پلار د هغې د مخنیوي کوشش کوي. نو په دې ځای کې به مونږ دا ووایو چې په تربیت کې د مور یو بنیادي کردار دی او د پلار په کفالت کې. ولې چې پلار د سهار د کوره وځي، څوک پټي ته ځي، څوک سکول ته ځي، څوک دفتر ته ځي، څوک بل طرف ته ځي، خو څه نه څه کوي د بچو دپاره چې هغوی تعلیم حاصل کړي، د هغوی نور کفالت وشي، د هغوی ضرورت پوره شي. نو په دې سلسله کې د مور د کردار نه که مونږ قدم اخلو نو دا به مونږ زیاتی کوو او داسې نه کېږي. نو د تعلیم سره سره تربیت لازمي څه دی. ښه تربیت، خو په ښه تربیت کې د مور یو اهم رول دی او ښه میندې هغه په ښه طریقه ادا کوي. پرنسیپ صاحب ستاسو نه زما دا پوښتنه ده چې د ماشومانو په تعلیم کې د والدینو څه کردار دی؟ لکه مقصد مې دا دی ما داسې ډېر وکتل چې یاره اکثریت داسې د والدینو وي چې هغه کومې ضرورت دي چې سکول بیگ، بکس او یونیفارم دا ورته ور واچوي، سکول ته یې ولېږي، سکول کې داخل شو، دا مطلب دی زموږ ذمهواري پوره شوه. نو آیا دا ذمهواري د دغې حده پورې ده او که نه دا د دې نه بړه کړه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه ستا اجاز حسین استاد شکریه ادا کوم، د ایم پي نیوز د پوره ټیم شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دعوت راکړو او په یو ښه ټاپک باندې تاسو موږ له د بیس کولو موقع راکړه. نو زه به دا ووایم چې د مور پلار چې دی یا د پلار د بچي په زندګۍ کې څه رول دی. د پلار چې دی نو د هغه د بچي په زندګۍ کې یو ډېر عام رول دی، ځکه چې دا ماشوم چې کله یې که نه
دی چې خبرې زده کوي یا پښتو یا چې دی اردو یا بله ژبه، نو دا دی د هغې ماحول ته ګوري او دا ماحول سره سره دی هغه خپله ژبه شروع کوي. که دی په پښتون فیملی کې پیدا شي نو دا ژبه به پښتو وي. نو دغسې د پلار چې دی نو دا د ماشوم دپاره یو هیرو وي چې والد پلار یې څنګه ژوند تیر کړي، څنګه هغه خپل لایف سټایل تیروي، نو دقسې ماشوم چې دی نو هغه هم په هغې سایډ باندې روان وي. زه ستاسو بخښنه غواړم، ستاسو نه دا تپوس کومه چې لکه سکول کې اکثر موږ داسې څوک زما ایجوکیشن سیسټم سره واسطه بلواسطه داسې راځي، زما واسطه راځي، نو اکثر والدین فیډبیک نه اخلي د ماشوم په سکول کې. بالکل. نو دا راته لږ واضحه کې اشاره دی باندې لږ رڼا واچوم. ګوره ماشوم زموږ دا کمزوریانې دي، اکثر موږ وایو یاره زموږ ماشوم چې دی هغه سټډي نه کوي، یا لکه د دې سره دنیا مسالې موږ وایو چې بای دا پرابلم دی، دا دی زموږ ماشوم تکړه نه دی. نو په کار دا دی یوازې دا نه ده چې تا ماشوم له بیګ واخیستو، تا ماشوم نه چې دی بسته واخیسته فیس میستې وله ورکو او په یو سکول کې دی داخل کو چې بس دی به پوه شه او ټیچر پوه شه. نه، په کار دا ده چې تو دې ماشوم له هغه لایف سټایل ورکړي چې کوم ستا دپاره ستا مور پلار دی. د پلار چې دی نو د پلار د ماشوم په زندګۍ کې رول دا دی چې دی کله ماشوم سکول ته داخل کړي نو چې دی خامخا د هغه کوم هلته کې چې وله ډایري ورکوي چې هغه ویک ټو ویک چیک کوي، ډے ټو ډے چیک کوي چې باید دې ماشوم ته په سکول کې څه ورکوي، ټیسټ ورکوي، کویز ورکوي، څه شی دی چې هغې نه دې خبرې چې دته د خپل ماشوم هم پته وي. یوازې دا نه ده چې بس ماشوم دې سکول ته ولېږلو او هغه به په سکول کې بس چې ټیچر ورته څه وښول ښه پخه که نه بس پرېږده. نه، په کار دا د والد صاحب غټه ذمهواري وي چې هغه د دې ماشوم فیډبیک اخلي چې باید آیا دې په سکول کې څه وایي، دې ځي سکول ته د ده د استادانو سره میلاویږي، د پرنسپل سره میلاو شي چې آیا زما دا ماشوم په سکول کې څنګه دی، سبق کې ښه دی نه دی ښه، کم سبجیکټ کې ښه دی کم کې ویک دی. نو د هغې نه به ده ته هم اندازه لګي او ماشوم چې دی هغه به مخ په وړاندې ځي. ګوره زمونږ په لایف کې چې دی که نه 3 شیزونه ډېر اهم دي. یو زمونږ کور شو، یو جومات شو، یو سکول شو. ځکه چې په کور کې به درته مور پلار چې دی هغه به تا ته د یو ښه تربیت لاره ښیي. بیا چې تو کله جومات ته لاړ شي هلته کې به تا ته هغه د جومات قاري صاحب هم د دنیا یو ښه پلیټفارم درکوي. سکول ته چې لاړ شي نو هغه هم تا ته، نو چې په دې باوجود زمونږ کې کمزوریانې زمونږ په بچو کې ولې راځي، لکه دا خو یو ډېر زمونږ زندګۍ کې خو دا یو ډېر ښه جومات بالکل. نو چې دا به کېږي که نه نو دې نه چې تو په خپله سوچ وکړې چې یو ماشوم وځي نو هغه به څومره ذهین یا به څومره تکړه. نو په کار دا ده چې دا موږ خپله ذمهواري خپل فرض وګڼو او د دې خامخا تپوس وکړو. ټیک شو. خانجي زما یو بله پوښتنه ستاسو نه دا ده چې که تاسو سوچ وکئ او نظر واچوئ نو نن سبا زموږ ماشومان د فزیکل گیمز نه ډېر لرې دي، یا خو لیپټاپ کې گیم کوي یا کمپیوټر کې گیم کوي یا بیا موبایل نن سبا ټچ موبایل هغې کې مصروف وي په گیم کې. زما پوښتنه دا ده چې د فزیکل گیم اهمیت څومره دی او ځکه چې یو صحتمند جسم صحتمند دماغ جوړوي، دې باره کې تاسو کتونکو ته څه وایئ؟ زمونږ د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ زیات ماشومان په پبلک سکولونو کې سبق وایي. د څومره پبلک سکولونه تاسو وګورئ 8% سکول سره پلی ګراوند نه وي. دا یو حقیقت دی. نو چې په سکول کې ماشوم د ګراوند نه وي نو به ګیم کوي. کور ته خو چې راشي هغه د سکول هم ورک کوي، جومات ته ځي، د کورس لویه وړه ستړي کوي. او د سبق سره سره دغه اکټیویټیز ساتل ډېر ضروري دي. عقل سلیم در جسم سلیم، چې کله د یو ماشوم دغه برابري جسماني طور نه ده به ذهني طور به دی مضبوطي. نو دا زموږ بدقسمتي ده چې زموږ په سکولونو کې دغه سهولیات نشته. هغه که د هر ځای سکول دی، چېرته که په APS کې یا په کیډټ کالج کې یا په دې سکولونو کې کوئی نور زموږ چې په دې کلو کوڅو کې په هره کوڅه کې سکول دی، په هره کوڅه کې سکول دی. څوک چې د کوره مرور شوی دی بل څه روزګار ورته نه میلوي، پبلک سکول کولاو کړی دی، میټریکولیټ کسان ځان سره استادان کي او بس یو بلډینګ والي 2-3 کمرو باندې مشتمل. نو ماشومانو ته دغه سهولیات نشته او دا زموږ د حکومت د ریاست کمزوریانې دي چې باقاعده هغه یو رجسټریشن ورکوي نو چې په دې بیس باندې ورکوي چې بای موږ ته به پلی ګراوند او نور چې کوم ضروریات دي دا به ښایي. نو هغه مهیا نه دي. ستاسو د خبرې سره اګري یم ځکه چې
د ایجوکیشن نه بزنس انډستری جوړ شي. بالکل دغه بزنس ډیر زیات انوالو شوی دی. د ایجوکیشن چې کوم مقصد د غشاته پاتې شوی دی بزنس مخکې راغلی دی. خانجي زما یو کوېسچن دی د ډېرو ورځو زما په ذهن کې ګرځي او زه به ستاسو د درنو مېلمنو په هغې باندې اوپینین اخیستل غواړم. او کوېسچن دا دی چې یو سټوډنټ 14 کاله سبق ووایي، دته یونیورسټي ډیګري ایشو کړي، بیا هغه د ایچ ایس سی نه هایر ایجوکیشن کمیشن نه ویریفاید شي. د هغې نه پس د جاب دپاره دته بیا د ایبیلیټي ټیسټ ضرورت راشي. د ایبیلیټي ټیسټ اباو 80% مارکس باندې کوالیفای کوي نو دته به جاب میلاویږي. نو په ذهن کې زما دا سوال چتیږي، دا سوال ما ډېر پازاوی خانجي چې آیا په ما کې ایبیلیټي نه وه نو ما ته یونیورسټي ډیګري ولې ایشو کوله، او چې ما ته یې ډیګري ایشو کړې ده نو ما ته د هغې باوجود ایبیلیټي ټیسټ ضرورت ولې دی؟ لکه د دې ایجوکیشن سیسټم او پالیسیز دا زه په دې نه پوهېږم، تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې سینه ویریفاید ډیګري یو سړی یونیورسټي ایشو کوي، د هغې نه باوجود هغه ته ایبیلیټي ټیسټ ضرورت ولې دی د جاب لپاره؟ ډایرکټ ورته جاب ولې نه میلاوېږي؟ په دې کې دوه درې قسمه خبرې دي. نمبر 1 خو دا ده چې زمونږ کومې ادارې نه خلک سبق حاصلوي اکثر هغه په پیسو باندې دغه وکړي او کسانو له ډیګریانې ورکړي فرسټ ډیویژن او د هغې نه مخکې پکې راشي. په حقیقت کې هغه څیز نه یې حاصل کړی. نمبر 2 دا چې د ایبیلیټي ټیسټ کله چې د یو پوسټ لپاره ایډورټایزمنټ وشي نو په هغه وخت کې د خلکو نه اخلي، نو پوسټونه کمي 20 30 85 او کینډیډیټ زیاتې 1000 1500 2000 دین هو سی وای. نو ظاهر ده په دې کې به دغه ټیسټ لازمي که دغه نه نو په دې باندې کم یو والي 2000 کسان په غیر ستې نشي د 20 کسانو په ځای. او نو په دې کې بنیادي دغه څه ده چې په هغه صحیح میرټ چې دی یا صحیح قابلیت چې دی نو په دغه وخت کې پته ولګي د یو سړي چې دی څونه. په دې کې زما پوینټ دا و خانجي چې لکه دا خو د سټیټ ریسپانسبیلیټي ده که نه چې ته ډیګري ایشو کې یو سړي له ډیګري ورکړي ویریفاید ډیګري ورکړي نو بیا به جاب هم ورکړي. خو چونکې زموږ دلته دغه بدقسمتي زموږ ریاست لکه چې څومره ریاستي ادارې دي کمزوري دي، هغه په خپله په هر یو سره د خپل منډیټ نه مخکې ځي نور کارونه کوي. د مثال په طور باندې یو انجینیر تو د ډاکټر په کلینیک کې کېنوه، د په یو سمپل بیمارۍ باندې هونه پوهېږي، حالانکې دی ښه کوالیفاید کس دی. ډاکټر راوړه یو انجینیر ته راکړه چې بای ماته دا یو سیز دی دې نقشه ماته جوړه کړه، هغه ډاکټر دی خو هغه په دې شي باندې نه پوهېږي. نو موږ یو خو د یو بل نه هغه اختیارات اخیستي دي. مطلب ستاسو د خبرې دا ده چې ادارو کې ایرریلیونټ خلک ناست دی. ایرریلیونټ خلک ناست دی. صحیح. عادل صاحب تاسو دې باره بالکل دا چې دی زونه خانجي د دې خبرې سره اتفاق کوم چې زموږ په کم ایجوکیشن یا نور داسې ډپارټمنټ چې کم دي په هغې کې د هغې مطابق خلک نه دي ناست. داسې خلک ناست دي لکه څنګه چې خانجي وویل د انجینیر په ځای ډاکټر کېنوه یا د ډاکټر په ځای انجینیر کېنوه. نو دې خبرې سره زه بالکل اتفاق کوم چې کله دا سیستم برابر شو کم ځای ته د کم ځای کس ضرورت دی، په یو ځای کې د بي اې ضرورت دی د بي اې کس کېنوه، په یو ځای کې د پي ایچ ډي ضرورت دی پي ایچ ډي کس کېنوه. د دې نه علاوه څنګه چې تاسو تپوس کړو چې یاره دا آیا ولې داسې نه میلاوېږي، نو خانجي په هغې کې خبره وکړه چې یاره په دې کې بعضې کسان چې هغو نالایقی او هغو پس ډیویژن والي. نو په کار دا د زویمه چې خامخا یونیورسټي ده یو دومره غټ پروجیکټ هغو سټارټ کړی دی او دومره په کیپي کې د دې خپل ځان هر یو ډپارټمنټ دي یونیورسټیان دي. نو په کار دا د ایچ ای سي دا هم ذمهواري جوړېږي چې دو خامخا دې ته په میاشت کې یا کله اګزیم دو چکر لګوي چې یاره راشه ولې داسې په دې کې سټوډنټ معلوم کړو چې کم سټوډنټ ښه دي کم نه دي ښه. نو په کار دا د هغوی ذمهواري ده چې زما مقصد هم دا دی چې دا سټیټ ریسپانسبیلیټي ده. لکه زه سوال زما په دې کړی دی چې یو سړي به په 2000 کې ماسټر کړی، یو سړي به په 2005 کې ماسټر کړی، یو سړي په 2017 کې ماسټر وکړو. دا ټول بې روزګاره دي. زه وایم چې 2000 والا ولې به روزګار شوی نه دی، 2005 والا ولې په هغه په سیکوینس کې نه دی روزګار شوی، او دا 2017 والا خو جو فرش دی. نو دا سیستم د خرابي دغه ځای ده چې ډیګري ایشو کې خو الټرنیټ یا تاسو سره مخکې پلان نشته، پروګرام د سره نشته چې دا به زه ځایوم کوم ځای دا به زه روزګار څنګه کوم. دې نه زما غوندې یا نور داسې سټوډنټس هغه ډېر زیات ډسهارټ شوي ناامیده شوي دي
غرض مې پکې دا و. بالکل نو دغه لکه خانجي کې اوس داسې دوه کې کنه لکه اوس کم دوله دا ان ټي اس راایستې یا هیټا ده نو زما خپل ذهن دا وي چې دوی دې له داسې سیسټم رخ کړي کنه چې کم سینیر سټوډنټ دي لکه هغه دا سبق هم د دې لپاره ویل چې موږ ته ګورنمنت جاب میلاو شي یا ورېج کېږي نو په کار دا ده چې سټیټ دا وکړي چې یاره دوی له موږ داسې یو مخکې یو دغه دوی ته جاب میلاو شي. اوس به دلته نن سبا ډېر کمپټیشن روان دی زموږ واړه ماشاءالله ډېر لکه زیات پکې تکړه هم شته دی که نه نو هغه چې کله راشي دې ته نو هغه اکثر داسې چې یو سړی دوی چې څنګه وي چې په 2010 کې فارغ شي یو سړی اوس په 2017 کې فارغ شي نو د هغه مازغه خو دلته کې الریډي فرېش هم دي نو خامخا به دې خپل دغه نه کم سړی چې اپروچي څومره اپروچي هغه که په مخکې کړی او که وروسته یې کړی دغه کار کېږي څو پیسې والی بالکل یا په پولیټیکل هغه باندې هغه لږ مضبوط دي نو هغوی کېږي کم چې زمونږ شانتې کمزوری خلک یا درمیانه خلک دغه نه کېږي د هغوی کار نه کېږي دا خو یو هغه د روټین هغه څیزونه دي هغه وشي او خلک واپس خپل کور ته راځي. نن ما په دې فیسبوک کې کتل یو کس خپل اوریجنل ډاکومنټس تتلی ورته کړی دی او هغه سې د بېروزګارۍ د وجې نه چې ما ته روزګار نه میلاویږي. د دې کوېسچن مې مقصد هم دا و خانجي چې داسې واقعیت ډېر راځي اکثر په فیسبوک کې اکثر ویډیوز راځي اکثر ما څوک ګاډۍ لګولي چا یو شي که نه نو هغه م وایي څوک وایي ما بي اې کړی څوک وایي ما ماسټر کړی دی که نه نو انټیس ټیسټ خو مونږ ورکوو ټیک شو خو کم یو سړی زما زوم نه یم تللی بل هم نه دی تللی چې آیا دا مشین کم ځای دی دا مشین دا شي چک کوي که نه چک کوي که اوس د ټولو ټیسټ ریزلټ چک کړي او یو داسې کس چې هغه پیسې ورکړي د هغه رزلټ په اخره کې هسې ورکړي چې 99 صحیح بالکل چې ستاسو خبره صحیح ده. خانجي او دلزیب خان ستاسو د دواړو ډېره شکریا ډېره مننه چې تاسو وخویستو او زموږ پروګرام کې شرکت وکړو دا زموږ دپاره ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. ستاسو ډېره مننه. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو تاسو زموږ د درنو مېلمنو خبرې اترې واورېدې د تعلیم په حواله سره. زه امید لرم چې د دې بحث نه به عام ولس ته ډېره فایده ورسي او په دې به غور وکړي او څه پازیټیو خبرې مثبت خبرې یا به دې واخلي. ګرانو کتونکو تمه لرو چې تاسو به خپل فیډبیک موږ ته راکوئ او خپل مفید مشورې به هم موږ له راکوئ چونکې دا وړاندې پروګرام و نو څه کم کوز وي د هغې بخښنه غواړو. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه اجازه ورکوي د الله په امان.